افغانستان بیګا بنگلاديش لا پړومبني ون ډے میچ کې شکست ورکو چې د افغانستان لوبډله ډیر وخت پس ویننګ ټریک تراغه. افغانستان ډیر میچونه کنسسټنټلی بایلل په ایشیا کپ کې، بیا درې میچونه په ټي 20 فارمیټ کې د بنگلاديش نه بایلل چې اوس په ون ډے کې شروعات د ګټې د افغانستان لوبډله وکړو. په بیګانی میچ کې د افغانستان د طرف کم کې لاړي خ پرفارمنس کړی دی، چا پکې خ بیټینګ کړی، چا پکې خ بالینګ کړی دی. د بنگلاديش لوبډله څنګه کولیپس شو په بیټینګ کې، څنګه ناکام شو، تفصیلا په خبره کوم. مکمل سکور کارت در سره هم شریک کوم، ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. بیټینګ چې کوم دی دا وډمبنه بیټینګ د بنگلاديش او ټاس بنگلاديش ګټلې او وډمبنه بیټینګ یې غشتلو چې 221 رنزونه د بنگلاديش لوبډلې جوړ کړو. په تقریبا یو اور ته هم سپیر پاتې شو او بالته پاتې شو د بنگلاديش لوبډلې نه ورونه پوره نو واخلي او لس وړه کلاډیان اوټ شي. جی د بنگلاديش د طرفه سیف حسن په 29 بالونو باندې شپږ رنزونه جوړ کړل، تنزید حسن په 10 بالو 10 رنزونه، شانټو په 15 بالو 2 رنزونه، توحید هریدوی او مهدی حسن ډیر خپل پارتنرشپ روان کړو چې د کې بیا توحید هریدوی رن اوټ شو او دغه نه پس بیا د بنگلاديش بیټینګ باندې قطار لګیدو. دغه رن اوټ کې دوه نه پس د بنگلاديش بیټینګ مکمل کولیپس شو. مهدی حسن په 80 بالونو باندې 15 رنزونه جوړ کړی دي او ورسره په 15 بالونو باندې 50 رنزونه توحید هریدوی جوړ کړی دي. بیا کومګو ګورو جاکر علي وکټ کیپر بیټسمن چې ټي 20 کپتان هم د بنگلاديش په 14 بالو 10 رنزونه، نور الحسن په 14 بالو 9 رنزونه، تنظیم حسن ساکب په 23 بالو 19 رنزونه، حسن محمود په 9 بالو 15، تسکین احمد په 1 بال 4 رنزونه جوړ کړی دي چې نه ډوډ هم پاتې شوی دی. تنویر اسلام 8 بالو باندې 11 رنزونه جوړ کړی دي. دا افغانستان د طرف چون کې نوجوان فاس بادراون لپاره هم مکمل او شوی و. بشیر احمد صرف سلور اورونه کړی، 15 رنزونه ور کړی دي، وکټ یو هم نه تر لاسو کړی. عظمت الله عمرزای ډیر خپل بالنګ کو درې وکټ ایشتلی دي، په 9 اورونو کې او سلوي رنزونه کنسیډ کړی دي. الله محمد غزنفر لګ زیات اکانومي سره بالنګ کړی دی، وکټ 2 ایشتلی، تقریبا 10 اورونو کې 55 رنزونه ور کړی دي. ننګیالي 10 اورونو کې 2 رنزونه یو وکټه، راشد خان پکې خپل بالنګ کړی 10 اورونو کې 38 درې وکټې تر لاسو کړې دي. نبی پشپګو اورونو کې 29 رنز ور کړې دي، وکټ یو هم نه دشتلې. ټول نه بالنګ عظمت الله عمرزای او راشد خان کو او د بنگلاديش د طرف ټول نه بیټینګ چې کم دیش 15 رنزونه مهدی حسن میراث جوړ کړی دي. بیا ور پسې د افغانستان بیټینګ ډیر کول سٹارټ ګورباز او ابراهیم زدران واغشتو. رومنای وکټ د تقریبا 55 رنزونو پریوته و چې 50 رنزونه ګورباز جوړ کړی دي، 55 او یا بالونو باندې او ابراهیم زدران په 25 بالو 23 رنزونه جوړ کړی دي. یو کول سٹارټ چې د افغانستان لوبډلې لور کو. صدیق الله اتل بیا ناکام شوی په 15 بالونو صرف 15 رنزونه جوړ کړی دي. رحمت په اویا بالونو باندې 50 رنز جوړ کړی دي، بیا اوټ شوی دی. حشمت الله شاهدی نټ اوټ پاتې شوی دی، په 15 بالونو باندې 3 رنزونه جوړ کړی دي. خاص ټریک ریټ سره بیټینګ کړی دی. عظمت الله عمرزای میچ ویننګ پرفارمنس کړی دی، په 4 بالونو باندې 40 رنزونه او عظمت الله عمرزای 3 وکټ هم ایشتلی دي. نو د دې میچ مین اف دی میچ عظمت الله عمرزای خان ابي چې کوم دی په 8 بالو 11 رنزونه جوړ کړی چې دی هم نټ اوټ پاتې شوی دی. د بنگلاديش د طرفه تسکین احمد 8 اور 50 رنزونه وکټ یوم نه، حسن محمود 8 اور 40 وکټ یوم نه، تنویر اسلام 10 اور 2 رنزونه یو وکټه، تنظیم حسن ساکب او اورونو کې 1 وکټ، مهدی حسن میراث 10 اورونو کې 2 شو وکټه، سیف حسن تقریبا 3.1 اور کې 24 او نجم حسین شانتو چې کوم دی یو اور کړی دی او پای کې هم یو 4 رنزونه ور کړی دي. خبالنګ چې کوم دی هغه تنظیم حسن ساکب کړی دی چې 3 وکټې تر لاسو کړی دي. او افغانستان سره 2 بیټسمنانو خو بیټینګ کړی، عظمت الله عمرزای، رحمت او ګورباز د 3 وړو خو بیټینګ کړی دی. دا مکمل سکور کارډ چې افغانستان رومنه ون ډے میچ وګټلو، 2 ون ډے میچز نور هم پاتې دي، پاغه بیا په اخر ورځ باندې ډسکشن کوو. دا د رومبني میچ مکمل سکور کارډ او مکمل ریزلټس تاسو د وړاندې مې شریک کو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.